بسم الله الرحمن الرحیم نحمد ونصلي علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تر ویډیو کې د الله په فضل سره موږ د انسانانو واش کړی و، یو منافقین و یو متقین. پر منافقینو هم غږېدلی و، پر متقینو هم غږېدلی و. خو د کم کس هم د منافقینو او په متقینو باندې پوه نه وي نو دا زموږ نن سبق به وده ته ګران پرېوځي، سر به سم په خلاص نسي. د دې دپاره دله پکار وي چې دا زموږ غتارې ویډیو وګوري. په یوټیوب باندې هم شته او په فیسبوک پیج باندې هم شته. نو د دې دپاره چې نن موږ وش د متقین وکړو، چې موږ متقین ځلوه وشو. د متقي تعریف موږ وښیه چې په ده باندې دا خپل د خدای غلامي یا توحید، امانت، وعده پوره کول، رښتیا ویل دا په ده پوره وي. چې کله په ده دا خوندي وي دی متقي دی. نو متقي د عربۍ ژبې لفظ دی وقا لشیئن، وقا یې معنا دا ده. اوس که متقین باندې موږ ول د ځو خو هغه زړه ویډیو وي، نو د متقین وش بیا پر دوه ځایه کاږي. متقین بیا یا به کافر وي، مؤمن وي، یا به کافر وي. مؤمن په کوم لحاظ سره دی جوړېدای شي، یا مؤمنین په کوم لحاظ سره جوړېدای شي. نو دا متقي خدا د کافر او د مسلمان یا د مؤمن په لګډه ده چې کافر به هم دروغ نه وایي او مسلمان به هم نه وایي. مؤمن به هم وعده په ناس نه خوري، کافر به هم نه خوري. مؤمن به هم په امانتو کې خیانت نه کوي او کافر به هم نه کوي. لکه د صحابه او دور تاسو وګورئ یا اسلامي تاریخ وګورئ نو له هغه څخه دا ثابتېږي. ابو جهل کافر و خو په ده کې دا نشانې د منافقت نه وي، بلکې د مؤمن متقي و خو مؤمن نه و. یعنی دا د متقي خوبۍ پکښې وي، د مؤمن خوبۍ نه وي پکښې. اول موږ پر مؤمن راغلو. مؤمن که کله سوچ وکړي چې دا یې بې حسه ډانچه، دا کم بې حسه خاوره چې ده، بې حسه معنی مړه خاوره. موږ اول ویلي وه چې دا د خاورې له خلاصې جوړ شوی دی. دا زموږ په اول ویډیو کښې دی چې پر انسان موږ غږېدلي. دغه مړه خاوره خلاصول، راټولول، د هر رګ خاشه پکښې موجوده، بیا ګاره جوړول، ورستول او بیا ډانچه جوړول. دغه ډانچه په خپله جوړېدل او دغه بیا چې کله ډانچه ته روح، جسم ته دا ډانچه سو، دا جسم سو او پلس روح. روح څه شی دی؟ ویسألونک عن الروح. جسم او روح، دا جسم او روح چې کله په لپورې سي بیا انسان جوړ سي. نو د روح جسم خو دا ډانچه سپه چې بې حسه خاوره او دا خاوره الله ول راکوړه که ګاره یې جوړه که بیا یې نمده که چې ګاره جوړه سپه یعنې نمده سپه بیا یې ډانچه ځینې جوړه که. نو بیا یې روح سرګډ که. روح څه شی دی؟ کافران د دو په باره کښې پوښتنه کوي په صورت بني اسرائیل کښې او آیات نمبر 15 کښې وایي په 15 سپاره کې ویسألونک عن الروح. د روح په باره کې له تا پوښتنه کوي ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم. ته ورته ووایه قل روح من امر ربي. دا روح زما امر دی، په دې تاسو نه پوهېږئ، دا زما امر دی، حکم دی. مزید نه پسې ځو. نو په دې باره کښې چې کله دا بې حسه ډانچه، که موږ دا سوال وکړو چې آیا یو مړ شی، یو بې حسه شی دا په خپله وله راټول سي او جوړ سي، دا کیدای سي؟ نو دا ناممکنه خبره ده. اوس دا زما تر مخ بورډ دی، دا قلم دی، دا قلم بې حسه دی، دا بورډ هم بې حسه دی. نه دا قلم په خپله لیکل کولی سي، نه یې بورډ په خپله پر ځان لیکلی سي، او نه دا لیکل بورډ په خپله خرابولی سي، او نه یې قلم په خپله خرابولی سي چې کله دا روح ورسره میلاوني. نو له دې ځکه د مسلمانانو د مؤمن دا عقیده پورته سوه چې انسان په خپله نه دی جوړ. انسان چا جوړ کړی دی؟ د ده به یو صانع، یو کاریګر وي. اوس دی چا جوړ کړی دی؟ د ده کاریګر موجود دی، د ده خالق څوک شته. نو اوس به دی د هغه د هدایتو مطابق ژمن تروي. اوس که داسې وکړو، دا د انساني جسم مثال موږ له کمپیوټر سره تشبیه ورکړو، یعنی موږ یې د کمپیوټر غوندې وګڼو چې دا د انسان جسم لکه کمپیوټر. دا کمپیوټر چې کوم دی وده ته دا خو جوړ کړی انسان دی، جوړېدونکی یا صانع یا کاریګر یې انسان دی. پرزې په لپورې کې کرنټ یې ورواچولو او کرنټ یو قسم روح دی او دا پرزې جسم دی. اوس دا د بشانې سره میلاو که اوس انسان د دې لارې څخه خپل کارونه په کمپیوټر کې کوي. اوس دغه انسان صانع سو، جوړېدونکی سو. اوس که چیرې دغه انسان
دا کمپیوټر د ګایډ بک مطابق دا کم صانع خالق سي جوړ کړی کمپیوټر دی دا کم انجینیر یا ساينسدان سي کمپیوټر ایجاد کړی او جوړ کړی دی نو دغه کمپیوټر کدی د هغه د هدایاتو مطابق استعمال کی مثال دای به ایست د خوراک بچي د حفاظت بچي د مقصد بچي نو د دې په باره کې نو د کمپیوټر د خپل هدایاتو مطابق خوراک بچي یعنی چارج کوي به 25 استعمالي به څنګه څوري به استعمالي څوري به چارج کوي په دې باره کې کمپیوټر د دې مطابق استعمال سي نو دغه کمپیوټر به یو خرابي کمي لا بنوي او یو به خپل کار تر سره ورسي نو کوم وګورو مؤمن دا د الله تعالی نائب او خلیفہ دی لکه اول سپاره کې سورته بقره کې فرمایي او فرشتو ته لاو ال سزا خلیفہ جوړوم پنځه نائب جوړوم نو اوس کوم داسې وکړو دا مؤمن دا جسم او اندر سکم روح دی دا د الله جوړ کړی شای دی دای پر د باندې ایمان لري عقیده لري نو اوس کدا متکی سړی مؤمن سي الله ومني سزا الله جوړ کړی بیا الله روح را چولې دی بیا الله روح باس سکله دای دغه سي نو بیا الله تعالی د کمپیوټر غوندې ګایډ بک ورکړی سي هغه ته مستاسي قران شریف یا قران مجید یا قران پاک وایي د قران کې تاسو دوام سورته بقره په اول پانه راړوي تر پانه راړي د مخکې په اول شروع کې راغلي ذالک الکتاب د ازمات د هدایات مجموعه لا ریب فی د ازمات د هدایات مجموعه کتاب چې څه شک نشته چې دا کوم ماشين انسان ما جوړ کړی دی د انسان ګایډ بک دا کتاب دی چې کوم د درس پاري قران او دلیل للمتقین فائدہ به ودغه او ودغه تور کوي خو چونکه دا به ومني چې الله جوړ کړی انسان او کارګر مالا دی او دا به انکار وکړي پر دې ژغل نو کچېره دای ځان د الله نائب او خلیفہ وګڼي لکه کمپیوټر سي د انسان خلیفہ دی نو داسې دای د الله خلیفہ نو الله سره په جال کې یعنی د الله تعالی څخه او قدرت دای به کارون دای به هم خلکو ته څه ذریعہ وسیله رزق ذریعہ معاش رسي لیکن الله تعالی به احسن الرازقین نو دغه نمونه د شریعه په ځبه کې ودغه ته مؤمن او په شریعه ځبه کې ودته مؤمن ویل کاږي دا مؤمن له ایمان دی بیا پر دا بل ویډیو کې به باس کو سي ایمان بیا چې شي د دنیا او د ادبا دي درې دي او کوم مختلف دي مذهبونه څنګه دي په دوه بیا باس کې باس نو اوس رااله سي انسان یاره متقسی توحید برقرار وي درواغ واده خلافی بے ایمانی دوکا خیانت دا خبرې پد کې نه نو دای بیا پر الله هو کی او د قیامت پر ورځ د آخرت باندې ځان جوابدeh و بولی لکه موږ مالک یوم الدین دای ځان جوابدeh و بولی نو دای مؤمن او کافر لبرای سلام تعریف وکړو که په شروع شي د ځان دا ونه بللو چې الله جوړ کړم زه خو لخاورو جوړم به حساب نو دای سی به حساب دی او لخاوري جوړ دی دای دا منینه چې زه چا جوړ کړم او کله ادا منی بیا دا نه منی چې ما به جواب دی هم ابده هم یعنی زه معاد منم معاد بیا بو وارز منته لکه روان درس کې شاید کوم پر دې باسو کافر په شروع کې الله نه مني ځان د الله بنده نه بولی وی متکی درواغ هم نه وایي امانت هم نه خرابوي په وعده هم نه پناسخري او دا سينور کړم او لیادا نه مني چې په آخرت کې به زه د خپل اعمالو جوابدeh یم نو کدا نه مني نو دای بیا کافر دی اوس تر منافق بیا عذاب کمی هغه مش په مخ ته ویډیوګانو کې ویلي اوس دا کافر سي دی چې په ځین کې بسوال آسی چې کافر هم درواغ وایي کافر درواغ وایي پلان کې ویلي دي په چین کې ویلي دي یا په امریکا کې ویلي دي یا ډونالد ټرمپ ویلي دي یعنی هر بل هڅ کم کافر دی دا وایي چې ته داس اعتراض وکي چې دا کافر درواغ وایي نو بیا به موږ درته وایو چې دا کافر دی نه دا په دوه ډله کې دی منافق دی چې کله دای په منافقینو کې سي یعنی دا ګر کوم لیکچر کې سم مخکې باس کړی و دا خو به د منافقت په کښې شو د کافر بیا پاتې نسو بیا دای تر کافر هم اولئک لنا بل هو ازال بیا تر جناور هم لګي خو دي نو الله تعالی د ملک له توفیق رانصیب کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ